السلام علیکم دا پی ټی وی بولان پښتو خبرونو سره زه سید رفیع الله. اول راځي ګورو د خبرونو د سر ټکي. وزیر اعظم محمد شهباز شریف د هیواد څخه ناوړه وایرس د بشپړه ختمولو لپاره ټول وسایل په کار اچولو د ارادې ښکارندویي کړې. وزیر اعظم محمد شهباز شریف او صدر آصف علی زرداری د شمالي افریقا څخه د وزیر اعظم صلاحکار لپاره د روغتیا ډاکټر مختار ورته ویلي دي چې نیشنل اکشن پلان د هر پاکستاني سیاسي روغتیا او خوشحالۍ دورې ټولو لپاره حکومتي ارادې غبرګون دی. اوس تاسو ګورو د خبرونو تفصیل. د پولیو څخه خواپاکي پاکستان ډیر مهمه دی. وزیر اعظم محمد شهباز شریف د هیواد څخه ناوړه وایرس د بشپړه خاتمې لپاره ټول وسایل په کار اچولو د ارادې غبرګون کړی دی. وزیر اعظم ویلي دي چې وفاق او صوبې د پولیو د مخنیوي لپاره په ګډه کار کوي. د پولیو د ختمېدو پورې به په قراره نه کښینو، په زړه پورې مرسته باندې د نړیوالو شراکتدارانو مننه کوو. کام د خپلو شهیدانو پوروړي دي. د ګران هیواد اسلامتیا لپاره د ځوانانو قربانیاني ورکوونکو اتلانو ته سلام دی. وزیر اعظم محمد شهباز شریف او صدر آصف علی زرداری د شهادت ورتبې ته رسیدونکو ځوانانو ته پیرزوونې وړاندې کړې دي او د هیواد څخه د ترهګرۍ د بشپړه خاتمې د ارادې غبرګون وکړ. د وزیر اعظم صلاحکار لپاره د روغتیا ډاکټر مختار ورته ویلي دي چې نیشنل اکشن پلان د هر پاکستاني ساتنه، روغتیا او خوشحالي باور کولو لپاره حکومتي ارادې غبرګون دی. صحت د تحفظ د کامي کړنلارې مرامونه د پاکستان د پراخ کامي روغتیا تصور دی. د روغتیا حفاظت د پاملرنې ته نمایشي پیاوړتیا د ولسي ښېګړې سبب جوړیږي. د وزیر اعظم صلاحکار د روغتیا تحفظ کامي کړنلارې په اړه د کال 2024 او د 2028 د دستوري ته د وینا پر مهال ویل چې د کامي منصوبې د تکنیکی دستاویزاتو هیلث سکیورټي لپاره یو پالیسي فریم ورک هم مهم دی. اپریشنل منصوبې د راتلونکو 15 کلونو لپاره د پرمختګ لارې جوړیږي. ډاکټر مختار برتا زیاته کړه چې تکنیکی مرسته باندې د برطانوي ای کمیشن مننه کوم. د صحت په تحفظ کې په زړه پورې کردار باندې د شراکتدارانو او نړیوالې مرستې ادارو د عالمي صحت مننه کوو. د تحریک انصاف د احتجاج د مخنیوي او د غیر قانوني ګرځولو لپاره اسلام آباد تجارانو اسلام آباد ای کورټ سره رجوع وکړه. په درخواست کې دریځ خپل کړل شوی دی چې امنناکه کاروبار او د نورو فرایضو ادایګي د هر شهري حق دی. د پی ټی آی احتجاج د بنیادي انساني حقوق خلاف ورزي ده. د جناس پر مارکیټ د صدر اسد عزیز لخوا په ورکړل شوی د درخواست کې ویل شوی دی چې د پی ټی آی احتجاج څخه د شهریانو بنیادي حقوق متاثر کېدای شي. انتظامیه ته د هدایت وکړل شي چې چیرمن پی ټی آی بیرسټر ګوهر او د کارکونکو د غیر قانوني احتجاج منع کړل شي. په درخواست کې وزارت داخله، چیف کمشنر ضلع مجسټریټ آی جی اسلام آباد او چیرمن پی ټی آی هم فریق وو. پاکستان پیټرولیم یو ځل بیا د پاکستان سنټرل دپاره د فیلینتراپي لخوا د کال 2022 دپاره پاکستان تر ټولو زیاته کاروباري عطیات ورکوونکو ادارې کې د یو ادارې کېدو د ناوي ترلاسه کړی دی. دا پرلپسې 19 کال دی چې پی پی ایل ته د اعزاز ورکوونکو سوی دی. په دې هکله د کال 2023 او 2024 په دوران کې پی پی ایل د سی آر ایس پروګرام دپاره 3 کال 9 بلینه کالداري خرڅ کړي دي. د هیواد د وزیر مملکت دپاره د خزانې روینیو بجلی علي پرویز ملک د پی پی ایل جنرال منیجر دپاره د شیډ سروسز سید محمود الحسن په اسلام آباد کې د پی سی بی لخوا سوي دستوري ته وړاندې کړی. د ولسیز رئیس پی پی ایل د ځای آبادي ته په ترقي کې تر ټولو مخه دی او تعلیم، روغتیا، د کتنې د روزګار په موقع پیدا کولو، بنیادي کالبو تعمیراتي او د قدرتي آفتونو څخه د بحالولو په لړ کې مفت اعلی معیار خدمتونه وړاندې کړي دي. د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل او د تعلیم صوبایي وزیر راهیلا حمید خان درانی د بلوچستان پوهنتون کوټې په کانوکیشن کې فارغ التحصیل 1511 لوستونکو هلکانو او نجونو ته سندونو او څرګندونه کارکردګي څرګندونو ته تمغې ورکړې، په کوم کې چې 15 پی ایچ ډي سکالرز، 22 ام فل او 415 ګریجویټس او 410 تمغې ترلاسه کوونکو شامل وو.
پر دا مهال ځانګړي میلمه د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل ویلي دي چې اوس په تاسو باندې خپل هیواد پاکستان او د صوبه بلوچستان د خدمت ذمہداري راځي، ولې چې د نن په جدیده دور کې د نړۍ تر نړیواله کلیش خپل کړی دی او د نړۍ منصونعي ذهانت او د روبوټیک ټیکنالوژي په دې دور کې سنتي انقلاب اړخ ته تللی دی. د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل د صوبې لومړی او پخواني پوهنتون بلوچستان پوهنتون کوټي د ستونزو د هوارولو ډاډ هم ورکړی. د دستوري د تعلیم د صوبایي وزیري راحله حمید خان درانی، وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر ظهور احمد بازي هم وینا وکړه. په بلوچستان کې کلیوالي میرمنې با اختیار جوړولو او د هغوی د اهلیت څخه ګټه ترلاسه کولو په هکله په کوټه کې یوه دستوره وسوه. د دستوري انتظام پی پی ایف په پی ټي ایم اے او د خیرښېګړي تنظیم ورز کړې وه. رپورټ کوي عزیز مری. بلوچستان میں دیہی خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانا آج بھی ایک چیلنج ہے. آن لائن بزنس کا رجحان بلوچستان میں ابھی مضبوط نہیں. دیہی خواتین کو معاشی طور پر مستحکم بنانے کے لیے ای بزنس اور ای شاپ کے تصور کو عام کرنا ضروری ہے. دیہی خواتین جو ہمارے مین اسٹریم سے بہت پیچھے رہ گئی ہے، ان کی تعلیم کی بات کی جائے، ان کے ہنر کی بات کی جائے، ان کی اقتصادی ترقی کی بات کی جائے، تاکہ وہ دیہی خواتین جو ہے وہ مردوں کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ ہمارے معاشرے میں آگے بڑھے. جو رورل کمیونٹیز ہیں ان کو ہمیں امپاور کریں، ان کی کیپیسٹی بلڈ کریں تاکہ ان کو ہم ریزیلینٹ بنائیں. دیہی علاقے کی خواتین ہیں، اللہ پاک نے ان کو بہت زیادہ صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے. خواتین کو جن کے پاس فائنینشلی کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہے، ان کو جو ہے حکومت بلوچستان سپورٹ کر رہی ہیں. زراعت اور مالداری کے شعبوں میں تو رورل ویمن کی محنت کو اکثر نظر انداز کیا ہی جاتا ہے، لیکن گھریلو دستکاری کی مصنوعات کو ملکی مارکیٹ تک مناسب رسائی تک بھی نہیں ملتی. ای کامرس اور ای شاپ کے ذریعے آن لائن کاروبار کے لیے ڈیجیٹل لٹریسی کا فروغ بھی ضروری ہے. ورڈز آرگنائزیشن اور پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ انہوں نے مل کے یہ آرگنائز کیا ہے. ایک بہت بہترین پروگرام ہے. میرا کام بہت اچھا چل رہا ہے اور یہ سب اس سوچ میں کہ میں 2 علاقوں میں لوگوں کو روزگار دینا ہے. اور کیوں کو روزگار دینا ہے؟ تو کمپیوٹرائز ورک آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں ڈفرنٹ یونیورسٹیز ہیں جس میں ہینڈ اینڈ آرٹ کرافٹ کے پروگرام کروائی جاتے ہیں. خواتین باصلاحیت ہیں، باہمت ہیں، آئے مل کے عہد کرتے ہیں کہ ہم ان کے شانہ بشانہ کام کریں. یہی وقت ہے کہ بلوچستان کی خواتین کو ڈیجیٹل ورلڈ میں آگے جانے کے مواقع فراہم کیے جائیں. پروگرام میں صوبے بھر کی ہنرمند خواتین کی تیار مصنوعات بھی نمائش کے لیے رکھی گئیں. عزیز مری، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ. اوس په پای کې تاسو ګورئ د بلوچستان د بېلابېلو سیمو موسم حال. موږ ته راکړئ اجازه د خدای په امان.